السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معززو سامعینو، نن زمونږ موضوع او ټاپک او ماحول ډېر عجیبه غوندې کې دی. داسې عجیبه دی چې تقریبا 15 کاله مخکې ملګري چې په یو ډیکس باندې او یو په ټاټ باندې ناس ملګري کلاس فیلو، هغوی نن راجمع شوي دي او یو محفل جوړ دی. او محفل داسې عجیبه دی چې که په دې کې څوک ډاکټر دی نو خپله ډاکټري شاته کړې ده، که په دې کې څوک افسر دی خپله افسري شاته کړې ده، هغه بهر پرېښې ده. که په دې کې څوک داسې دی چې هغه انجینیر دی خپل انجینري پرېښې ده بهر، که څوک وکیل دی وکالت یې بهر پرېښ، که څوک مفتي دی عالم دی هغه مفتیتوب او علم هغه یې بهر پرېښې. د هر سړي هره عهده دا یو سیټ ته پاتې شوي ده او دو ډېر شاته یو 15 کاله شاته تللي دي. او هغه د بچپن هغه ماحول، هغه توري جامې د سکول او د سکول هغه ټوپۍ او هغه د کلاس ماحول او هغه شرارتونه، دا ملګري هغه مسکی او په دغې حوالې سره دا ملګري راغونډ شوي دي. نو تاسو مونږ د دغه ملګرو سره میلاو کړو. دا زمونږ کیمرامین ته درخواست دی چې دا ملګري پکې راولي. دا زموږ محفل دی، ماحول دی، دا ټول ملګري راغونډ شوي دي تقریبا 15 کاله بعد. او زمونږ د دې د راغونډولو چې کوم سرکرده دی چا چې دا محنت کړی دی، نو د هغې محنت صحرا زمونږ د عمران بھائی په سر باندې ده. لاس چت کوي، دا عمران صاحب دی، د دوی په سر باندې ده. الله رب العزت دې د دوی په عمر کې برکت واچوي او الله رب العزت دې د دوی دا کومه سعی او کوشش ته الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زمونږ د دې ګروپ مقصد صرف او صرف دا دی چې مونږ دنیا ته یو پیغام ورکړو. هغه پیغام دا دی چې مونږ په دې معاشره کې وخت تیرو نو صرف برای نام وخت تیر نه کړو، بلکې داسې وخت تیر کړو چې زما د ذات نه، زما د وجود نه بل انسان ته څه فایده راورسي. مثلا زما ملګری دی، دوست دی، هغه په تکلیف کې دی، هغه په سخته باندې دی، زه دغه ملګري په سخته او په تکلیف کې هغه ته ودرېږم، ځکه چې زما ملګری په سخته او په تکلیف دی او زه د هغه په کار را نه شم. نو آیا زه به د قبر نه بعد چې هغه کله قبر ته کوشي او هغه د دنیا نه لاړ شي نو زه به د هغه بیا څه په کار راشم؟ نو په کار دا ده چې به زمونږ د دې ګروپ نه دا نور خلک هم عبرت واخلي او دغه شان هر یو کلاس والا خپل داسې ګروپونه جوړ کړي او د یو بل امداد او مرسته وکړي. نو موږ به د دې ملګرو نه هم تپوس کوو چې دو په دې ګروپ باندې څونه خوشحاله دي او دو په دې حوالې سره څه وایي. نو ټول ناول زه د دې ګروپ اډمن چې کوم دی زمونږ عمران صاحب، د هغه نه تپوس کوم، دا مایک زه هغه له ورکوم، هغوی به انشاءالله خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د سکول مرګرو او زما د کلاس مرګرو، تاسو ټولو ته زما د زړه نه چې کوم دی نو سلامونه او احترامات. تاسو زه ډېر زیات مشکوره یم چې تاسو به مو له ټیم راکړو او زه هم ډېر زیات یو قسم له څه به څه ویم د خوشحالۍ نه هغه دغه هم نشم کولی که نه، چې لکه په ما هم ډېر زیات احسانونه دي، ډېر زیات و چې تاسو زما په غږ باندې رالی او زما خواله رالی او زما سره چې کوم دی نو لږ ټیم تېر کړو. زمونږ صرف دغه یو مفتي صاحب خبر وکړه، زمونږ د مرګتیا صرف دغه یو سیستم مونږ به جوړو د خیره سره چې مونږ ټول مرګري یو بل له خیر ورکړو د خیره سره او د یو بل سره په سخته او په تکلیف کې ودرېږو. بل د قبر نه نه یو خبر شوي، د خزې نه نه یو خبر شوي. په مخکې ورځو کې یو مرګري ما ته ټلیفون وکړو، ما ته یې لکه والي صاحب دې څنګه دی، ما خو پات شوی دی، خو ویشته بې انتهایي خفه شو، ما ته ویې ګورم نه یو خبر شوي. نو ما ورته ویې بس دا د دې نن سبا لکه نزدېکت هم ډېر زیات جوړ شوی دی د وټساپ په لاره باندې، د انټرنیټ په لاره باندې، خو لرېوالې هم دونه جوړ شوی دی چې وروره لکه مونږ د یو بل نه بیخي بې خبره یو. نو دا زمونږ یو کوشش دی، یو محنت دی، مونږ وایو چې یاره مونږ د یو بل سره چې کوم دی نو ودرېږو په ورورۍ کې او باید د یو بل ښه باقاعده تپوس وکړو، د یو بل سره چې کوم دی اوږه په اوږه شو. دا ستاسو د کشرانو مشرانو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ نه داسې یو ښکلی غوندې ګروپ جوړ کړی، خاص کر د عمران صاحب ډېر شکرګزار یو. مونږ په دې خپل ګروپ باندې ډېر زیات خوشحاله یو. په دې کې داسې خبره نه کېږي چې خلک پرې لکه ماینډ کوي، ډېرې ښکلې ښکلې خبرې پکې کېږي. مونږ په دې خوشحاله یو. یو عمران داسې یو اوچت کړی دی چې په دې کې ډېر زیات کمزوري کسان دي، د هغو سره به انشاءالله تعالی نو هیلپ کول غواړي، هغه زوی ما که بل دی او په دې باندې مونږ زیات خاص کر د مفتي صاحب نه دا زموږ سرکاري ملازمان پکې راغلي دي. دا ډېره ښه خبره ده. داسې دي چې هغه ډېر کمزوري دي، د لیبرۍ کار کوي، څوک څه کوي. دا ډېره د فخر خبره ده چې مونږ نن یو ځای شوي یو، د یو ټاټو، د یو ډیکسو، د یو خپل غریب رونه راځي شي ټول نه غټه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه
د خاص کر د عمران او د مفتی صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی 15 کاله بعد لکه دا ماشومان یو موږ او اوس دا شو لکه د بچو پلاران یو موږ او دا یو ځای راغونډ کړلو دا د عمران او د مفتی صاحب په دې کوششونو باندې زه د مردان نه 20 کاله بعد دلته رالم او ما طاهر صاحب او سجاد صاحب او بهر علي صاحب دا ما اوس وپېژندل چې 15 کاله بعد ما دوی ولیده ما ته اوس ژړا راځي چې الله دا څومره احسان دی په موږ وکړو چې د عمران بی او د مفتی صاحب په دې کوششونو باندې چې واړه بچي وو موږ نن زلمیان موږ یو بل نه پېژنده او د دوی په دې ترو باندې او د دوی په محنت په کوششونو باندې الحمدلله الله دې دوی ته نورم اجر ورکړي چې نن موږ یو بل وپېژنده موږ نه پېژنده لکه ماشومان ورونه چې یو بل سره میلاویږو موږ دا شانتې احساس محسوس کړو لکه دوه ورونه چې ورکي او هغه را پیدا شي نو زه د دوی ډېر شکریا ادا کوم او ډېر زیات مننه کوم د دې ټولو ملګرو چې هغوی راغله او اخلاص وکړو خالص تر د الله د رضا دپاره دا ټول راغلي دي د چا هیڅ مقصد پکې نشته دی او د عمران دلی او د مفتی صاحب چې کوم کوششونه دي الله دې د دې ترنګ ورکړي الله دې دا کامیاب کړي وصلی الله تعالی علی خیر الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته کشرانو مشرانو ته په جماعت السلام علیکم زه د عمران او د مفتی صاحب ډېر مشکور یم او شکرګزار یم چې په دې دونه تنګ او لنډ وخت کې دوی دا دونه کوشش وکړو او د هغه پخواني زاړه یادونه بیا را ژوندي کړله الله دې دې دواړو له د دې اجر او ثواب ورکړي او الله دې ورته ډېر خوشحالۍ نصیب کړي سره زموږ د ټولو ملګرو او باقاعده چې څه زموږ ملګري پکې وفات شوي دي د هغې دپاره به مهرباني چې خصوصي دوا به کوو پکې ټول مسلمانانو دپاره الله دې تاسو له دې اجر درکړي او الله دې زموږ د ما طرفه تاسو ټولو ته په دې غونډه کې د راټولېدو هرکلی وایو او موږ په دې ډېر خوشحال یو په دې ملګرو باندې ټول راغونډ شوي زموږ ټول ملګري دي او صرف د ملګرتیا په خاطر راغونډ شوي چې او زما طرفه ټولو ته په دې راغونډېدو ډېره خوشحالي مبارکي والسلام زه خو اول د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوم بیا ورسره د عمران بی د مفتی صاحب ټولو ملګرو چې د دې ټینشن او د دې پریشانۍ په وخت کې موږ دا یو موقع راکړه چې ټول غمونه ټولې پریشانۍ شاته کړو او موږ رالو هغه د سکول هغه د کلاس هغه دور هغه راته بیا را یاد کړه نو دا د الله دوی ډېر خوشحاله کړي او انشاءالله د ټول نه غټ څیز په دنیا کې هغه اتفاق او اتحاد دی چې اتفاق او اتحاد یې نو دنیا یو مسله یو مشکل چې دی هغه هم اسم نه دی لکه هر مسله هر مشکل هغه حل کېږي خو اتفاق غواړي اخلاص غواړي انشاءالله دا زنګ دا دوستانه زنګ دا ملګرتیا زنګ دا ګروپ چې دی نو دا دقه خبرې غواړي او چې دا یي زنګ په ګروپ کې ماشاءالله ډاکټران شته وکیلان شته استادان شته هر طبقه فکر د هر دغه چې دی د هغې کاروبار والا انشاءالله چې کسانو ته مسلې د دې په خاندان کې مسلې انشاءالله په ګروپ کې یو میسج کوئ نو ټول لا مسلې بل کېږي او له تاسو ټول ښاد آباد لري خوشحال اوسئ والسلام کوم د ګروپ ملګرو څنګه ټول خیر خیریت هغه ملګرو ته بیا خصوصي سلام کم چې بهر دی کم چې زموږ په دې غونډه کې شامل نه دی هغې لپاره السلام علیکم او توفیل صاحب دا خبر وکړه چې 25 سال یا 20 سال څنګه ملګرو شو خو دې نه پکې داسې ملګري هم شته چې هغه موږ د پرامرای نه سټارټ یو مطلب تقریبا ټول عمر هم د یو بل سره شوی دی ډېر بیا داسې دي چې هغه بیا بهر تللی دي ځینې په بډخیله کې ځینې بل ځای کې خو میلاویږي نه نو داسې موقع انشاءالله بار به راځي دا پیلنی موقع خو شوه خو اخري موقع به نه وي انشاءالله بل پروګرام به وکړو په هغې کې به هغه ملګري کم چې په دې کې اوس موجود نه دي هغوی به هم شرکت کوي بل دا ګروپ د جوړېدلو مقصد یو دام دی که نه چې هغه خلک وایي غر په غر نه ورځي انسان په انسان ورځي که نه او ژوند مقصد هم دا دی که اوس مونږ دې سوري ته ناست یو دلته نو کومه ونه چې مونږ ته سوری کړې دا په خپله په ځان باندې سوری نه دی کم نور داسې بهر دی نو هغه نور په ځان باندې رڼا کړې نه ده خو مونږ ته رڼا کړې ده داسې که هر یو څیز دی که نه نو دنیا کې چې د موجودګۍ یو مقصد دام دی چې د یو بل په کار راشي نو بیا خو مونږ د یو بل خامخا په کار راځو ځکه یوازې د خون رشتې نه وي کم چې د دوستۍ رشتې دا بیا د هغې نه هم ډېر په طاقتور نو انشاءالله که زما باندې چا خدمت راځي داسې که سجاد بای د زنګ د ملګری توفیل بای شو نو مونږ په یو بل باندې بلا ججک ورتلی شو او د دې ګروپ په ترو باندې خو بیا رابطه ډېره اسانه شوه نو انشاءالله چې مونږ به د یو بل په کار راځو الله دې نه کړي چې زنګ په یو ملګري باندې سخته راشي او که را هم له مونږ بالکل تابعدار
او داسې ټول ملګرو ته دا امید ساتو الله هم خوشحاله ساتي. زه شکریا د عمران صاحب بابوجي او د توپیل صاحب بیا باقي د ټول د ګروپ مرګرو ټولو شکریا ادا کوم او نن یې موږ له هغه مقرره کړه چې کومه زموږ به اول یا په نیت کې راځي چې یاره موږ به د ټاټ د ملګري به کله یو ځای به شو که نه. نن الحمدلله د عمران په ذریعه باندې موږ بیا یو ځای شو او الله دې دوله اجر ورکړي او څنګه چې طاهر صاحب تاسو نورې خبرې تاسو ته وکړې الله دې خوشحاله کړي او انشاء بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو ملګرو ډیره زیاته شکریه او الله پاک دې دغه قصیده ملګري په یو ځای لري چې یو ځای راټولیږي د یو بل غم خادۍ ته ولاړي نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. عمران له دې الله د دې اجر ورکړي چې دا ملګري هغه زاړه یاداشت چې کوم زمونږ 15 کاله مخکې یو بل سره په ټاټونو ناسته وه نو دا زمونږ د ټاټ ملګري دي. دا زمونږ د پرایمري ملګري وو چې یاره 10 کاله 8 کاله دا مونږ په یو ځای باندې تیر کړل او 10 کاله پس بیا هغه ملګري نن را یو ځای شوي دي نو ډېر د خوشحالۍ مقام دی او ډېر هغه یو بل ته هغه زاړه شرارتونه یادېږي هغه زاړه خبرې یادېږي یاري دوستي یادېږي نو الله پاک د عمران له دې اجر ورکړي چې یاره دا ملګري خو د ټولو مرګرو د راتلو شکریه. دویمه خبره ده د واتساپ دا ګروپ چې مونږ جوړ کړی دی که نه دا د دې دپاره دی چې یاره مونږ به یو بل تپوس وکړو یوازې د دې دپاره نه دی خصوصي د دې دپاره دی چې یو سړی یو ملګری یو دوست کمزور یې نو بغیر سلاله چې هغه ډایرکټ سوال جواب کولی شي چې یاره مونږ ته دا تکلیف دی یا زمونږ دا مسله ده دا حل کول غواړي که هغه داسې هم نشي کولی نو هغه په پرسنل باندې مفتي صاحب ته یا عمران صاحب ته هم سوال جواب کولی شي چې باید مونږ ته دا تکلیف دی یا مالی یا بدني که هغه ویني ولې نه ښه باقاعده د هغې باقاعده سوال جواب کړي شي بغیر یری. زمونږ د ملګرو چې کوم چې اوس سرکاري نوکران دي یا شکر الحمدلله صاحب جایداد دي د هغو چې کوم وس کېږي هغه به انشاءالله مونږ به دغه پوره کوشش کوو چې یاره هغو ته دا حق ادا کړو چې د هغه پیدا زموږ د ملګری چې دی کوم چې کمزور دی یا بیمار دی یا مالی کمزوري دی چې هغه لږ راوچت شي زموږ به کوشش دی انشاءالله. زه د خپل ملګرو خاص کر د عمران او د مفتی صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې دو دا ملګري راغونډ کړه په دې وخت کې په دې نن سبا ځای کې نن سبا د چا سره معمولي ټایمو نشته خو چې دو موږ له دا دونه وخت راکړو د ملګرو د دوه شکریا ادا کوم کم چې زمونږ مسافر ملګري دي د هغو شکریا ادا کوم کم چې وفات شوي دي هغه به انشاءالله په دوا کې یاد ساتو او د چا چې څه قسم دغه نو انشاءالله هغه به موږ لرې کوو. السلام علیکم ټولو ملګرو ته زما د زړه د کومې نه السلام علیکم. زه خاص کر د مفتی صاحب او د عمران صاحب ولې چې عمران صاحب په ما پسې لکه دکان ته هم 2-3 پیرې راغلی او زه ډېر د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم د مفتی صاحب او د عمران صاحب او الله دې بس جنتونه دې ولې خدای ورکړي ولې چې مونږ خو هغه خبرې داسې دنیا ته ورننوتې چې نه ملګري پېژنو نه دین پېژنو الله دې معافي وکړي او الله دې مونږ ته دین او بس خدای دې زما طرف نه ټولو ملګرو ته الاول السلام علیکم او خبره دا ده چې زمونږ عمران چې کوم دی محمد عمران او مفتی صاحب چې کوم دی د دوه موږ ډېر شکرګزار یو چې دا ملګري په یو پلیټفارم باندې راجمع کړله او دوی لپاره یو واتساپ ګروپ ساز کو او د دوی سره وختن په وختن چې کوم دی رابطه ساتي او د خپلو ملګرو سره یو قسم کوآپریشن د ګیدرینګ کېږي په مخه انشاءالله آینده لپاره به هم زموږ دغه شان لایحې عملي او بله خبر دا ده چې یو بل سره مونږ په کانټیکټ کې یو نو مونږ به انشاءالله تعالی یو قسم ژوندي یو او زمونږ هغه زړونه او زمونږ هغه لایف اکټیویټیز چې کوم دي هغه به بحال وي. غم خادي هر څه به دغه شانتي کېږي یو بل سره په غم خادۍ کې ودرېږو یو بل سره مطلب دا اسپتال کې خدای د نور غمون نه ساتي. بایګانو دغه زمونږ پروګرام ماشاءالله تاسو وکړو نو بای تاسو هم داسې وکړئ د اتفاق او د اتحاد یو ماحول جوړ کړئ او خپل ملګري د بچپن ملګري هغه تلاش کړئ او د یو بل سره په غم خادۍ کې د یو بل سره په تکلیف کې په مصیبت کې ودرېږئ انشاءالله الله رب العزت په دنیا کې هم او په آخرت کې د دې اجر موږ له راکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.